وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. درس الكويت. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء الكرام او د دې مجلس حاضرین مسلمانانو، یو ځل بیا په دغه مدرسه کې مدرسه حفظ القرآن، مدرسه حفظ و تجوید القرآن ګانګو کرنا، بیا د ماشومانو د سربندي د 55 کسان دي. د خدای پاک فضل دی په دې 55 سالکانو کې حافظان هم شته او ناظره خوانان هم شته. 55 په غټه مدرسه کې نه فارغېږي. دا په تاسو د خدای فضل او د الله کرم دی او دا د دې محترم ورونو زمونږ د دې علماو د قاریانو حضراتو برکت دی. مولانا قاری شهیدان صاحب حفظه الله، مولانا قاری آفتاب صاحب حفظه الله، مولانا قاری الطاف صاحب حفظه الله. دا درې واړو برکات دي د خدای فضل دی او د هغې اخلاص دی. مور قاری صاحب شهیدان صاحب او قاری آفتاب صاحب او قاری الطاف صاحب بختور دي چې خدای ته د قرآن شریف خدمت وکړي. زما نه مخکې زما ډېر محترم او ګران قدر ورور زمونږ د دې تحصیل ناظم شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرؤف شاکر صاحب دي د مشهور دته د موقع مناسب بیان وکړي انشاءالله. او ډېر نور علماء کرام هم شته، زما ډېر قریبي زما ګران او زموږ وراره محترم سید حلیم شاه باچا صاحب هم راغلی دی. نور علما مجتمع نمونه کلی شي او وخت په وخت به راته ټول بیانونه کوي. زه یو څو خبره اترمو د قرآن شریف متعلق کوم. زمانو اصل چیز د اخلاص د اخلاص چې چا کې اخلاص وي او نیت یې دی چې زه خالص د الله د دین خدمت وکړم او زه خالص د قرآن شریف خدمت وکړم او په دې خدمت زما خپل رب راضي شي، هغه سره به الله مدد کوي. بې فکره په دنیا کې به مو سره خدای مدد کوي او په آخرت کې به خدای مدد کوي. او چې کوم سړي کې اخلاص نه هغه سره به خدای مدد کوي. ما ډېر خلک تپوس کوي یاره زما د ورغواړي شاګردان یې اکثر دوستان یو مدرسه جوړه کړه، جوړه کړه که جوړه نه کړه. نو زه ورته وایم وګوره نیت دې څه دی. که نیت دې دی چې د قرآن خدمت وکړه، نیت دې دی چې د الله د قرآن د مخلوق ته ورسوم، او نیت دې دی چې د الله رالېږلی شوي کتاب دې په دې د مخلوق ویې کړم او هغې له یو اداره جوړه کړم، یو مدرسه جوړه کړم، جومات کې کوه، هېڅ پروا نشته، الله به در سره مدد کوي. دا دین زمونږ دی چې زمونږ پیغمبر دی الیوم اکملت لکم دینکم، لیکن په حقیقت کې دا دین د خدای دی. ځکه دین د قرآن او د سنت او د هغې د مسایلو نوم دی او دا ټول د الله د طرف دی. قسم دی که زه د قرآن شریف په خوروالي زمونږ خوشحالېږو، خو دومره نه چې څومره پې الله خوشحالېږي. د قرآن په ترقۍ زمونږ نه الله ډېر خوشحالېږي، د دین په ترقۍ او په خورېدو زمونږ نه الله ډېر خوشحالېږي. خو صرف د دنیا د اسبابو دی دی مونږ مکلف یو. مونږ خدای ګوري چې تاسو ځان نه کوئ که نه، نو که انسان لږ هم
ځانونه کوي او ویده د دین خدمت کوم قسم د خدای به ورسره په دنیا کې مدد کوي او په آخرت کې به مدد کوي او که یو سړي نیت دی چې یاره زه به مدرسه جوړه کړم محتمم به زما لاندې به لس 12 استادان دي زه به پرې حکم رسېږم نوم به مې شي مشهور به شم خلک ویل پلانکي دونه خدمت وکړو د پلانکي غټه مدرسه ده پلانکي دونه غټه جلسه وکړه نو پام کوه چې مدرسه جوړه نه د الله د طرف نه به در سره هېڅ مدد نه نو اصل چیز خو د خدای مدد مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه دارالعلوم دیوبند بنیاد کې خبرې مه کوئ دارالعلوم دیوبند بنیاد یې کې اخلاق یې پوره کړي ماشوم و چې خوب یې لیدلی وی د بیت الله د پاسه ولاړ او زما د دې لاسونو نه د اوبو چینې روانې او د هغې نه نهرونه جوړېږي او هغه خورېږي د دنیا خلک ته فایده اخلي نو د ده ماما مولوي عبدالسميع رحمه الله دا ډېر مخکې تېر شوی یو بل مولانا عبدالسميع صاحب هغه وروسته په دیوبند کې استاد دا مخکې تېر شوی نو دې لارښوټې بچې ورته کوي وی ماماجي داسې خوب مې وی بچې مبارک شه الله به د دې بیت الله والا دین خدمت ستا نه دي او د دې چینې به درنه روانېږي او به د دنیا ګوټ ګوټ ته دې خلک به د فایده اخلي هغه قصیدې په زړه کې یو شی ورواچوه اصل د مخکې نه ماشوم ورټوټ دیندار او د سید خاندان سره یې تعلق لرل خو دې سید ورته په زړه کې یو ټکه ورواچوه خدای دې څومره لوی کار واخیست دارالعلوم دیوبند غوندې لوی مدرسې خدمت ته یې راواخیست یو ماشوم یې راوست د هغه نوم محمود حسن او یو استاد یې راوست د هغه نوم ملا محمود دوو کسانو یې مدرسه جوړه کړه او د انار یو بوډۍ په یو جومات کې د هغې لاندې دواړه کېنو قسم دې نه جونګړه او نه کوټه وه او ماشوم ته یې ویل بچې د دې استاد نه سبق زده کړه د مکتب دا لومبۍ معهد مکتب چې وایي دا سبق شروع شي اخلاص د دین خدمت وکړو الله پاک د هغې الف نه چې دا ماشوم یې ورته کېنو محمود حسن د هغه نه خدای شیخ الهند اخلاص شي هغې کې برکت رو زیاتېدل یو ماشوم پسې دوه پسې درېو پسې څلور زموږ خلک دا سوچ کوي دې مدرسه به څنګه چل کوو او بیا دې به غواړي او بلډینګ به غواړي او دا به دی کار شروع کوه ته په دې مکلف یې چې د دین خدمت وکړم کار شروع کړم او د سنتو مطابق کار شروع کړه او اخلاص پړه کې پیدا کړه زما دې په خدای قسم مدد د الله په لاس کې الله مدرسه روانه شوه جوړه شوه د خواب و خیال کې نه تېرېدله چې دلته به دورې حدیث شروع کېږي دورې حدیث ما د علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه نه اورېدلې هغه ما ته ویل چې دورې حدیث کله شروع شوې پته راته شته حضرت خلک وایي چې لومړی شاګرد شیخ الهند نور پته نشته سنه مو شته تاریخ لیکنی وی یو دا ټیک ته بلکل خو ما ته ویل اصل واقعه ما نه واوره مې حضرت فرمایي وی شاه عبدالغني مجددي وفات شو دا د مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه استاد دا د علامه رشید احمد نبوي رحمت الله علیه استاد ډېر لوی سړی دا حدیث دارالمدار دته رسېږي د ده نه بره شاه محمد اسحاق دی او د هغه نه بره شاه ولي الله رحمت الله علیه خدمت د حدیث چې هغه وفات شو پخوا خو درسونه یو ځای به د فقه درس و بل ځای به د حدیثو درس و بل ځای به د نحوي درس و بل ځای به د منطق و بل ځای د صرف بل ځای د ادب عربي داسې عامې مدرسې نه وې خلک په دې درسونو پسې ګرځېدل نو چې شاه عبدالغني مجددي رحمت الله علیه وفات شو د طالبانو سبقونه نیمګړي پاتې شي طالبان روان دي بسترې یې په اوږه کړې چې بس مدرسه بنده شوه شیخ وفات شو نو ستاسو شته نه اوس به دا باقي سبق کم ځای پوره
زه کور ته به لاړ شو لږه دمه به وکړو نو بیا به سلا کوو چې دا باقي سبق د چا نه ووایو نو په لار را روان دي نو دا کوم چت والي مسجد تاریخي چې جومات دی دې کې مولانا قاسم صاحب امام او دې کې کوي وخو سبیل ورباندې نو کوزې به خلکو ډکولې او په هغې به یې لمبل او په هغې به یې ودسونه کچره کور د جومات یو وړه غوندې ټوټه وه او مولانا قاسم صاحب وایي لوړ دنګ سړی او د قدر د خامتا جامې به یې جوړې او د خامتا پټکې به یې نور به وکړو صحیح ده د قدر جامې به یې جوړې وې د خامتا او د خامتا پټکې به یې چې طالبان راغلل په دې جومات ګرمي شوې وه طالبانو بسترې کېښودې څادرونه یې وغورځول چې دا ګرمي تېره شي مازدیګر به بیا د دې جومات ته ځو دا غرمه به په دې جومات کې تېره نو طالبانو ګرمي شوې وه نو کوزې ډکوي او څوک اودسونه کوي څوک په لاسو خوب باندې او څوک لار مولانا قاسم صاحب وکتل چې دا طالبانو غریبانو ګرمي شوي نو هغه لګیا شو او په خپله ورته ورخوی راوباسي او اوبه ورته کوزې ډکوي هغه بچې شه ګوره څومره لوی سړی دی څومره لوی عالم او د حدیثو امام دی امام رئیس المتکلمین دی د لوی تربیې خاوند لیکن هغه ته قطر کې د تاریخ کوم مقام نو خپله لګیا دی اوبه ورته راوباسي او کوزې راکوي زموږ دا طالبان خو لږ هلکان دي که نه مست دي مست به د جوماتونو کې پراته دي طالبانو علماء ورکړه او باباجي طرفانی جلدی نکالو او پڑھیں گے جلدی کرنا باباجی بزر رو باسا اگلی تصفت ہے باباجی صوت ہے اگلی کوئی صوت مزدور دیا جمعات سادے دے یاد دے گنو دکھائیں نصوب در بیدار رہا دے طالبان درمو وارم جمعاتونو کی برادی ناکب شرکے ہوتا لگے یو بولا بابا جمعات تراتا ناغب جمعات کی چغوانا وی خدای جبریل را پیخ کے جمعات جنات تاورس دے خبر ہو خدای جبریل یا اللہ جبریل جمعات جنات تاورس بس من بینوں کا اسے بمناسولات دوشت خدای جبریل طالبان جمعات کے دے رہا وغیری بابا جی تا تصفت زنجال گزارنا چولے جبریل تیرا پارا پیدا رہے گا دونوں ازگار جتا رہا دوی جنات تاورس جنت دیر شر لاری پلا عبادت بکے منزون بکے منتا نقول کتابون نقول و صحاب آئے با جبریل جنت تابون دا جبریل چلے جوڑے کڑی مونگر صحاب آئے اخوانی طالبان سبق دیا اغیب سبق ہوئے داغین کے دا غرق علماء جوڑ شوی دی نو دا کیسے ندی جوڑ شوی اغیب کتاب کا تمطالعہ بے کولا اخوانی بے کولا یو کتاب بے لیا استاد ندرے بے سلور کرتا ہے ما اخبر دا منطق دا کتابونا دا خبر استادان ندرے دلے دا گران خیر نن سبا ټول طالبان موبایل باندې پراته نیټ ته موبایل مولا صاحب استاد دی موبایل او طالب موبایل قسم دی کتاب کتل پاتې شي او ګوري نو د اردو باندې کتابونه ګوري او پاګې لګیا د خپل ځان مشغول کړي استادان او مدرسین الله دې معافیو کی چې 45 منټ پیریډ نو سبق زر ضروري په 10 منټه او په 15 منټه کې دا باقي 15 منټه موبایل وباسي سبق زر ضروري تعلیمات پاسي او دې خطرون باسي موبایل او لاس نیولې او باقي خپل خاصه کې کوي د په مطالعه تعلیمات سره موبایل خلق سره موبایل جینکو سره موبایل په خدای مې قسم خلک تباہ برباد کړ
د دین نه خلق وایستل او د دنیا د خلقو تباه کړه او صحت یې د خلقو غرق ښځې شکایت کوي قسم دې ما ته په ټلیفون وایي ښځې شکایت کوي یاره دي دا څوک کمه خاوند مې راشي بس کټ وکړي او موبایل راوړي زموږ نه څه تپوس کوي نه پوښتنه کوي او نه څه غواړي او نه د بچو خیال ساتي قسم دې ډېرې ښځې دا شکایت کوي چې بچي رانه لوپران شو خاوند موبایل ته ناست دی او بچي مې لګوي موبایل ته ټوله ورځ دغه ماشومان ګیمونه کوي او خاوند مې لګوي په هغه مخته دي نه مونځ پېژني او نه ذکر کوي نه کتاب پېژني بچي د نه غرق او تباه شي چې کور ته راشي بس موبایل راوالي او بالښت ته رانه ولګوي دقسې دا ماشومان هم دي موبایل یې په لاسو کې دي او ټوله ورځ په دې موبایل دا ماشومان څه کوي دا 12 کلن او 10 کلن او دا 15 کلن دا په موبایل څه کوي په دې ټچ موبایل اسې تاسو په دې سوچ کړی دی چې په دې دوی څه کوي سوچ پکار موبایل خو دې نه دي چې چا سره پرې رابطه وکړي نو دلته د رابطې څوک ټوله ورځ فلمونه ګوري ډرامې ګوري بربنډ تصویرونه ګوري قسم په خدای د موبایل د لاسه زه یېرېږم چې دا نوجوان طبقو دا قشر کله نه غونډ ملحدین او مرتد نه شي دې باندې سوچ پکار دی ښځو سره موبایل دي ټچ موبایل ښځه په څه کوي په ټچ موبایل ځکه نه د دې ماله څوک جواب عام موبایل ولې جنۍ نه ګرځي چې ټچ موبایل ګرځي څه کوي دا د 10 او د 12 کالو بچي په ټچ موبایل څه کوي د دې ماله څوک جواب راکوي که ته وایې په خلکو سره خبرې کوي نو دا راکوټه دی ورسره څه کوي ورشه نن جنکې خپل مخصوص او خطرناک ویډیو شیر کوي او هلکان یې تباه او برباد کړل ګمراه نن هلکان د خپلو مخصوصو اندامونو ویډیوګانې شیر کوي او خلک یې تباه او برباد آخر د پیغمبر دین دی لپاره رسول الله مبارک قربانۍ دی صحابه او کې دا سرونه کټ شوي دي دا دی لپاره اسلام دې ته وایي یو تصویر مې په دې موبایل یو ملګري خو دا وګوره راکوټ ماشوم دی غالبا داسې د شپږ 7 کالو به لکه یې پرتوګ نه غوندې سړی خو راکوټې کوي کوټیانی ماشوم بې پرتوګه دی پرتوګ یې نه دی وستی او بالښت یې روان دی او دا غټ موبایل یې ایستی او هغې ته خیر حماق سره ګوري او دا چل کوي او لاندې ټوله کارخانه ښکاري مې دې ورته ځان نه دی خبره د ټول باجا بام خیر خلکو ته ښکاري او میاشت کې لګیا دی په موبایل کوټیانی ماشوم دا نه دی ښځې پې څه ګوري دا فلمونه ګوري ډرامې ګوري بربنډ تصویرونه پې ګوري د خدای خاطر وکړئ قسم په خدای ګناه ده د الله په ذات قسم چې ګناه ده د الله په ذات قسم چې د سترګو زنا ده هلکان په دې غم دي جینکۍ په دې غم دي خلک یې تباه کړه په هغې باندې د بدعملۍ تصویرونه ګوري بیا په هغې کوشش کوي چې دا بدعملۍ ته به ځان څنګه رسوم مونځ پاتې شو ذکر پاتې تسبیح پاتې شوې ټول خلک لګیا دي په موبایل نښتې دي بس په کور کې که 15 کسه دي نو 15 موبایل دي او که 10 کسان دي نو 10 موبایل دي مونځ پاتې دي مونځ څوک نه دي موبایل هغې په ځای ګوري جومات کې چې ناست دي دیوال ته یې ډډه والي موبایل ګوري مونځ کیو کې سنت مرت نه کوي ځان په منډه تختئ بیا موبایل ورباسي پیسې تباه شو صحت تباه شو سترګو نظر تباه شو دین لار نقصاني شو تباه شو خو لا په ویډیو کال یو بل سره لګیا خبرې کوي ما ته مخکې ورځو کې مې یو لږ ټیلیفون وکړ یاره جوي یو ښځه ما ښځه وه او ما طلاق ورکړی دی او لا کوېډن هم کړې وه دا طلاق شوی دی که نه مې کوېډن شوې وه نکاح پکې شوې وه وی نه جي نکاح نه وه تړلی شوی او طلاق مې ورکړ نو مې خدای دې کور د ماردین جومات که چې بوټې دې میوه نه ده کړې نو څه شو کې نکاح نه ده شوی طلاق ورکړې
مې دا دې ولې ورکوي په موبایل مو سره خبرې کوي ما هسې د اند نه ورته وویل نو مې سپېرت داسې خبرې به یې نه کولې په هغه بل شي چې هغه مخامخ یو بل ته ښکاري نه په هغې به د یو بل سره خبرې کولې نو د یو بل سره مینه زیاته وي نو طلاق به دې نه ورکوو وایي په هغې لګیا وو هلته مې د پاکړو غټه دلته وسه ما بیا ډېره غوسه خدای دې تباه او برباد کړمه په تا ښځې سره نکاح نه ده تړلې او ته په ټچ موبایل ویډیو باندې لګې د هغې شکل ګورې هغه ستا شکل ګوري مړه پښتو څه شوه اسلام خو تاسو دوړه که خو هغه پښتو خو لږه ذهن کې واچوئ دا ویډیو چې دا جینکۍ یو بل ته دا ویډیو کارونه کوي ستا څه خیال دی چې دا ویډیو به تلاړه ختمه شوه د هغه سپیرو سره په دې کې ریکارډ پرته وي چې کله یې خوښه یي درپسې راویستې دا هېږېږي نه زمانو پخوا همدغه چل به وکړې خلکو به لګیا وو کتاب به طالبانو کړ اوس هم د په خپلو طالبانو پابندي نه وو که دا نوم نعمانیه کې او که دا نوم حقانیه کې محتمل ته د کال په اول کې هم غاړه کې خلاصوم زه یې جامه ولګوم بس چې د سبقونو دوران کې بلکل نه ټیلیفون راځي او نه څوک کوي او دا خلک سبق وایي لار کې کړو خبره مې دې پورې کوله چې هغه به چغې والی خدای جبریل را پېښ کړي جبریل طالبان وایي موږ د بابا د سبقه وویست طالبان چې تنګ کړل نو یو طالب کوټې ته وخته او پړې راښکته کړه او اواز یې ورکړی باباجي ها وی جبریل ما راغلم جنت ته دې بوځم وی کوم ځای د کوټې نه بار راوځه بس باباجي خوشحاله شو چې کتې جنت په 2 منټه کې مې راوشي وی کوم ځای بارک وی دا پړې مې در واچو دا دې غاړه کې واچو یو چک به در کوم او جنت فردوس کې راناست بابا خو ساده سړی غاړه کې غاړې ته ور واچوي چې ځان ټینګ کوي ټینګ کې چې څنګه یې پړې راښکو دې میاشتې ورسو او باباجي مری ته پړې ور پرېوت او دا لکې شتې شروع کړې او ټوپونه یې جوړ کړل ای جبریله د خدای خاطر وکړه جنت مې نه دی پکار مړ دی ما پرېږدو نه نه صبر وکړه لا خو ډېر اوږد اسمان دی لږ صبر وکړه جنت خو دې نه اوچت دی باباجي وایي نه مې دی پکار جنت د خدای خاطر وکړه پرې مې د مړ دی کړمه چې طالب پېښ شو چې اوس کیسه کېږي پړې ورپسې وغورځه بابا منډې کړې کور ته په دروازه ورننوته دروازه یې بنده کړه او ښځې ته وایي وی دروازه بنده کړه ښځې جبریل راغلی دی خلک جنت ته خېږي زه په دارالعلوم نعمانیه کې مخکې مدرس وم مولانا روح الله صاحب الله پاک دې وبخښي او ډېر محبتي انسان ښکلی عالم د دې مفتي سنجان صاحب والد صاحب نو ما پسې هلک راولېږي وي راشه محتمم صاحب تا ته څه ضروري خبرې کوي زه بره دفتر بره ور وختم ما ته طالبانو درخواست را لېږلی دی دا وګوره د 2 ډوډۍ یو طالب له مقرر موږ خو یوه قسم دې نه شو خوړلی 2 ډوډۍ مقرر یو ترکاري و د مدرسې لنګر و طالبانو لاندې نه لیکلي وی یې 3 کا او یې درنې کا د ظالم بچه بهر کې کړنو طالبانو به چغې کړې مولانا قاسم صاحب پرې نه پېژني باباجي دغه چغې دفاع یې کړه او ورته لګیا و بر ورباسي طالبان یخ شو یخ شو مولانا قاسم صاحب ورته بچې تاسو د کوم ځای نه راغلئ وایي زموږ استاد شاه عبدالغني مجددي وفات شو او سبقونه نیمګړي پاتې دي نو موږ په دې سوچ کې وو چې دا به کوم ځای پوره مولانا قاسم صاحب ورته وایي زه به یې راته خلاص کړم خیر وی باباجي ته به راته خلاص کوې یو باباجي داسې بغدادی پټی خو نه ده هغوی خو وایي چې دا څوک لري دا سړی دی د مدرسې جومات خادم دی وی زه به راته خلاص کړم وی داسې بغدادی پټی نه ده باباجي دا بخاري شریف ترمذي شریف نوم دی اورېدلی دی او که نه پېژنې که ما قاسم صاحب ورته بچې همدغه بخاري دی ما نه شروع کې که خوند یې تا کړه ویې وایه که دې پیسې خو د نه نلم زه خپله مخه کړه
یو طالب سے دا خاندان ہوئے وی خدا کتاب پلو کہ چی بابا جی سوئے کتاب یو تکی خود نور خدڑے والے وانا قاسم سے بتوی نا چی کم دے مستاد وفات دے قدیرہ والا بابا جی دا تسوئے وی دا روانا یرا ویڑا وانا قاسم سے بے کا دو تحقیق شروع قسم دے دا حدیث و کتاب خودل دا ہر فن نکرائے ما خدا نقمیر نوانا بخاری پر الحمدللہ طول کتابونا دا منطق کتابونا میں دے نومانیہ کے بخول دا تکملہ کے وطور اخیرہ کہ میں محتمیم سے تزولے ونی ولا میں دا خدا خاطر کا دینا مخلاص کا بس نو ستیہنی آکرا پٹولو کے دا قاضینا و دا سلمنا او دا میر زاہد ملا جلالنا قسم پا خدا گران کتاب بخاری دے و جسو کی پسکا خدماتو دیر گران کار دے احسان کار دراویان و حانات دا حدیث و تطبیق اگر کے ترجیح دا ایمو دلائل دا بھی جوابات او دا حدیث و دیر گران کار طول فن دا درایت الحدیث و فن دا رجال دا جرح و دا تعدیل دا طول بپکی پکاری صرف نحو دا طول پکی پکاری بی کتو ایتا سے تحقیقو کتو دونی بے گھنٹے کہ طالبان مخلوقی گوٹے ہو مانڈا اوہو من خویدہ تو زمیدار بابا دے من خویدہ تو نائل کی داخو علی سوے داخو انکڑی روی سوے داخو روی شخصیت دے دائلو دو پور حمد ملان دے اکل خاندام اکلا طالبان اخوالی روانی شونیخ کہنا سر چھ تحقیق وطاو کا طالبان وطوی حضرت معافی چاہتے ہیں معافی ہوا ہم نے تو یہ سمجھا کہ آپ کے مسجد کا کوئی خادم ہے یا کوئی یہاں مزدور وغیرہ ہے کوئی بابا تو الحمدللہ آپ کون ہیں آپ تو یا شاہ عبدالغنی ہیں یا ان کے استاد اور یا ان کے شاگرد ہیں لہجو طرز دے ہو بے نازم استاد اور دے شاگرد اغین دور حدیث شروع وقت گو رہے دارلوم دیوبند خدمات گو رہے یواز پاکستان و ہندوستان و بنگلہ دیش و کشمیر نا افریقی ملکونا گو رہے یورپ ملکونا گو رہے ازبکستان تلالا مغازین ہمیں قتل قسم دی دب دیوبند دمر بچی خوارا وارا پراتی دی چے ان کا گرنا مشکل ہے ماشاءاللہ دمر مدرسی دی دیوبند شاخونا دیوبند سنوی دین و مذہب گوری نا دی خپا دین دارت ہوئے دیوبند سے نوی نظریم نم ندی دین و مغازی چے قرآن و سنت نم لنا کرے دین و مغازی چے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا فقہ پا شکل کے دا مسائل جو کم خدمت کرے دے دیوبند صرف دا فقہ حنفی او دا شاعر و ماتوریدیہ و دا صحیح قائد دا اہل سنت و جماعت و یہ وسان طریقہ خدمت کرے دے منتے ارکار آسان کرے نور دیوبند سنے شیخ ہے مدینہ شریف کے عالم سر میں خبر اقول آل کر ڈاکٹر دی پیچ دی اور استاذ دے خبر اگدہ دا مختصراً ماتے ویزد دا دالوم دیوبان لوم بے فائدہ دے داولی تمہارا قاسر سے اخلاص اور چے اخلاص نہیں کہنا رک بشے خطا بشے زلیل بشے رسوا بشے تولا رب مولیانو پس کنزل کے بعد مولیان اندہ سیری پدی سوشل میڈیا را روان دی یو مولا پس بل پس بل دی که اخلاص نشتا دا دی مقصد دا ذانو چتوالے دے خدان پدیو چتائی که دا بل تذلیل و تضحیق ہوکی قصب پا خدای کرده دو کامیابی نصیب شی دے با خدای زلیل و رسوا کرده صحیح خدمت ہوتا دا دین خدمت سچا دین دا رسول اللہ مبارک خلق تفیر مطلق و منفی خلو شاگردان تنویم ویم دا چکم مشران علماء دی قدر کوئی دی عزت کوئی دی احترام کوئی دین کی تفریقی پیدا کول او قومت کے اختلافات پیدا کول دی نظام ساتے ارسو کی دا دین خدمت کئی سجد دین او دا اہل سنت والجماعت دخل خیلی ارسو کی دا قدر کوئی احترام کوئی دا اخلاص دا پچ پر پیدا کی دی اخلاص دا گورا دیرون تا گورا ما والد سے بیولی دا میں خدای پاکتا باندھ خبل فضل و کرمو کی دا سے من غلری بچی دا لخدای دا کری اور والدی سے بیلے خدای پا قبر کے انوار نازل ورکے مور کے تلیرا دا دی دنیا نا بیدی نخم بکی گی مور پروغ لتلیرا الحمدللہ
چې بچي مې حافظان دي او بچي مې قاریان. نو زما اصلي چیز اخلاص دی. طالب ته مې اخلاص وکړه چې د الله دین زده کړم او خورې کړم. استاد ته مې محتمم ته مې تاسو ته ټولو ته ویم چې د الله د رضا لپاره عمل کوئ. الله مو مدد کوي او که اخلاص درکې نه بیا به ټول عمر کوڅو کې به چندې غواړې، لوډ سپیکر به ګرځې او سوداکیان به ګرځې، چغې به وې خدای مو بخښه او مدرسه جوړېږي او خدای مو بخښه او ټول یتیمانان دي او خدای مو بخښه او ماشومان د لوږې مړه شو بربنډ دي. هیڅ ته تا خدای غرق او تباه کړه. لږ نو ته خیري دي خواش خر بچیه د مدرسې شکل خلکو ته داسې پېش کړې لکه چې په دې مدرسه کې ټول بربنډ او کمزورې خلک ناست. شیخه خو په دوو ډوډو نه مړي. مدرسې طالبان خو ما ته وایي ملنګري ته ووایه چې دا لوګان راله سپینوي پوستکي سره لونه خوري په خدای قسم. هغه طالبان اوس نشته. ما لنګري راوغوښته ما یې لکه دا لوګان سپینو ما ته یې مولوي صاحب دا خو په سونو طالبان دي. وایي زه وله الود سره د وردی پخو باوردي یو د شیرګل سره روان و حافظو په سترګو ړوند چندی غوښته. هغه څه وایي وایي خدای مو بخښه که نقد دي د چرګو هګۍ راوړی. و د ظالم بچي ناشنا فارموله دې رانیولې ځکه ښځو سره خو نقد دي او چرګو هګۍ خو وي او هګۍ ورشه وګوره په دې 15 روپۍ باندې به ما په خیر چې هګۍ ویله نو چې او لګیا او چې چا به راوړی خدایه دې ماشوم 3 انډې راوړی پروردګاره ته 8 جنتونه ورکړې. مې خدای دې په طاعت تشکر وکړه چې 8 جنته دې په 3 وږو دله ورکړل نو موږ به په سارا شپې کوو د جنت ټیکهدار موږ هم د خدای نه تمه کوو د جنت خوار شي. او چې زه واپس تقریر مې وکړو هغه سپېرو هغه کوڅه کې لګیا و تاوېده را تاوېده مې خوار شو چې دلته دې څه صحیح کړی او ماشومانو به انډې راوړلې. بیا چې په لار راتلم یو هګۍ داسې ماته کړه په سترګو ړوندو په خولې راواړو. ما ډاکټر ته ور مخکې شي ور مخکې شو مې پیدا وایي ته شیخ صاحب مې بند کړه لوډ سپیکر خوار شي وایي خطه کې یې ورکړه. مې خوار شي جومات ته د خلکو نه انډې غواړ او سکې یې په خپله دومره چالاکو په مری لاس کېښود وایي داسې چغې وایي بیا به دغه د ذلت ژوند تېری. چنده غوښتل نه بغیر مدرسه نه چلېږي خو د عزت په شکل. حضور پاک د تبوک د غذا دپاره چنده غوښتې ده او په ترمذي کې راځي صحابو له هم غوښتې ده چې کوم به غریبانان مونږ ورته چنده وایو هغوی به مساعده او تعاون لفظ استعماله لیکن د عزت په شکل د عزت په شکل نه د مدرسې شکل خلکو ته مه مخ پېش کوه چې دا د یتیمانانو مسکینانو دا خو په کالج کې یتیمانان شته په یونیورسټۍ کې په مدرسو کې شته. اوس خو ستاسو بچي دي ټول داسې مخامخ نه مدرسې ځای نشته بس د اجره د غونډه قبضه کړي دا مدرسه شوه که د مالونو دوی سره مدرسې ځای نشته نو دوی خو تاسو لګیا دي او د قرآن خدمت کوي او د اجره چې د چا د خدای د دوی هم ډېر خیر او ډېر برکت مامې دی. الله دې ورله ډېر برکتونه ډېرې خوشحالۍ ورکړي. څه نوم دی؟ محمد علي خان. الله دې زره د بچو خوشحاله کړي چې دومره دوی سره تعاون کوي. مهرباني وکړئ تاسو خو مالدار یې غریبانان نه یې ما ته پته ده او د ګوړي سیزن خو خیر تېر شو خو بیا را روان دی. تاسو ښه خلک یې خلک خو نن سبا په ګوړو کې چینې کوي تاسو غاښه نه کوئ که خیر انشاءالله ښه خلک یې او څوک پکې رنګکاټ یې کوي او ښه زبردست یې خرڅوي. تاسو نه یادوم تاسو خو الحمدلله ښه خلک یې زمونږ ګاونډیان یې خو شکر الحمدلله په ګوړو کې هم ښې پیسې ګټلي دي. زه م پېژنم زما وروڼه بېګان یې دا خو زمونږ د علاقې شولګره ده مونږ خو یو بل پېژنو نو تاسو تعاون وکړئ ښه که څوک پکې داسې تکړه سړی وي او دوه درې کلانه دی دا متوقف کړو خدای پاک بیا جوړوي قرآن دپاره د قرآن خدمت وکړي. بس په دې خبرو اکتفا کړو. زموږ ډېر محترم ورور بیرسټر صاحب محترم حضرت حاجي ارشد عبدالله صاحب هغوی تشریف راوړی دی غالبا ځکه ملګري مې ولید